أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. دی آیات تمخ کی سرانه بندا دے مخ کی بری حیات کی اوٹکے راغلے او فساد فی الارض شوک چی بزمکہ کی فساد ہوکی مداغی قتل جائز وست دغی فساد او نمون ذکر کئی چی اغا اللہ رکی فساد کول لے او ڈاکا کول لے دا بزمکہ کی فساد ہے او بل ربط ادازی چی مخ کی سنگ چی یو سڑے وجل دا ظلم دے اسی داغنا مال و استل دام ظلم دے مال خبر کی دی آیات یو شان نزول لے او یو بدی کی حکم لے حد چیوتے لے کی اول بدا خبرو کچھ بدی کی حد بیانی دا خبر یاد اول بکار دی بشریت کی جی کم سزاگانی دی دا دو قسم یو دا حدود وی اول دا تعزیرات وی حدود اغا سزاگانو تا وی جی اللہ و رسول مقرر کرلی سوک بکی کمی و زیادہ نشکول اغی دا منگو حدود وی او کم سزاگانی چی دا قاضی و ثواب دید باندی دی دا وقت قاضی تسپارلے شوی دی اغی دا تعزیرات وی مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ وی تعزیرات ہند او تعزیرات پاکستان دا دیر طول یو مقصد سزاگانی لیکن بشریت کی فرق دا دے چی اللہ و رسول کم سزاگانی مقرر کرلی متعین کردے نو اغی دا حدود وی او آغا شپگ دی شپگ حدود دی یو سزا دا ڈاکی دا پا دی آیات کی کم سزا او حد ذکر دی اگر ڈاکا دا دی دا قانون پا اصطلاح کی حرابه ویلے کی او پا قحاوت قطع الطریق وی مختو کی ودا خلق لار شکول وی نو دا گو رئی حد دی دا دی سزا اللہ رسول بخبل دادا مقرر کرنا با آیت نمبر 33 ڈاکا لا رشو کوئی مخ کی راضی جیسا سزا دا دویم سزا چی شریعت مقرر کرنا نو آغا دا زنا دا نو آغا کا وعدن ورس دی دا نکان ورس دی نو رجم دیو کا مخ کی نو دا سل کوڑی دی دو سزاگانی شوی دریم سزا دا غلا دا پا غلا و ڈاکا کی فرق دا ڈاکا خودی تو جو بچا مانے تو آنچا کی دے و بزور ہے واقع یہ در ڈاکا او غلا دی تو جو بپٹا مانے دے سو بس یو ڈاکا دا و یو چوری دا اور ڈاکی دا حرابوی او چوری او غلا دا سرقوی دری سزاگانی شوی سلورم سزا چی دا تحمت تا سو پچاوانی تحمت و لگئی دا زینا داغی سزا دا
او پنځمه سزا د شرابو ده د اتیا کوړی او شپږمه سزا د قصاص ده د څوک قتل کی نو دا شپږ سزاګانې دې د حدود ویل کېږي د قرآن او سنت په اصطلاح کې دا الله او رسول مقرر کړلي په دې کې چاته د کمی او د زیاتې اجازت نشته هو دا قتل چې دی نو دا قابل راضینامه جرم دی که سړی معاف کوي نو معاف کولی شي دا اجازت پکې شته په دې ډاکه کې هم دا اجازت شته چې یو سړی د نیولو نه مخکې توبه وباسي د نیولو نه مخکې توبه وباسي چا نیولی نه دی پولیسو په لاس ورچیل نه دي او توبه وایسته نو بس معاف دی د بنده حق به ورکوي او نور بیا سزا معاف ده چې چا په لاس ورچیلی نه دی او د مخکې نه راغی چې ما توبه وایسته نو دې شپږو سزاګانو ته حدود ویلی کېږي د دې نه علاوه چې کومه سزاګانې دي بس هغه چې قاضي او جج څه فیصله کوله څه سزا یې ورکوله دویمه مسله دا زده کول پکار دی چې کله ناکله مثال به طور باندې حد دی دا حد سزاګانې چې دي دا ډېرې سختې دي دا چې په معمولي دغه باندې نه ثابتېږي مثال به چا باندې د زنا تهمت ولګېږي هلته څلور ګواهان دي یو سړی په خپله زنانه باندې ولګوي دا تهمت نو د څلورو په ځای درې کسان ګواهي ورکړي نو قانوني طور باندې به ده باندې حد نه جاري کېږي لیکن تعزیر به جاري کولی شي قاضي درې کسان دي او عادله کسان دي او ګواهي یې وکړه چې د زنا کړلو یو کس پکې کم دی نو حد به نشي جاري کېدی لیکن تعزیری سزا ول ورکولی شي څه جرمانه به کېږي جلا وطنې کې څه کوړی ول ورکړي قسمه قسم سزاګانې دغه شان نن سبا د ویډیو چې کومه ګواهي ده یو سړی ویډیو وشوه چې هغه په ویډیو کې شراب څښي او عدالت ته دا خبره راغله نو حد به نشي جاري کېدی ځکه ویډیو ګواهي نه ده که هر څومره صفا ویډیو مې وتا چې دی نو په 32 کیمرو باندې کړي او یو سړی پکې شراب څښي نو حد به نه جاري کېږي او تعزیر به جاري کېدی شي حد یې اتیا کوړی دی اتیا کوړی به هله ورکولی کېږي چې 2 کسان عادله کسان او هغه ګواهي وکړي نو دا په دې باندې ثابتېږي تعزیر سخت شی دی دې آیات کې چې کومه حد ذکر دی نو هغه د ډاکې دی او حرابه ورته ویلی کېږي حرابه څه ته ویلی کېږي د دې دپاره وتل دي چې سړی به لاره کې د چا نه څه شی به زور باندې واخلي د دې بیا یو 2 قسمونه دي کله ناکله خو داسې چل وشي چې په لاره باندې څوک په چا باندې حمله وکړي او جتۍ او ډلې او خلک یې رئ نو که یوازې مال یې واغېستو نور یې ورته قتل یې نه کړه نو د دې سزا دا ده چې یو ښی لاس او ګس اخوه به دې کټ کېږي ښی لاس او ګس اخوه هله چې سړی په لاره کې چا باندې ډاکه ور واچوي او صرف مال دې واخلي دا غلا نه ده دا ډاکه او د غلا سزا خو لاس کټ کول دی دا سخت شی دی دویم دا ده چې قتل یې وکړو او مال یې هم واخیستو نو بیا به پانسي کولی هم شي او قتل کولی به هم شي په ناشنا طریقه باندې به قتل کړی شي او که مال یې اخیستی نه دی او صرف یې قتل کړی بیا هم پکې قتل دی او که هسې یې ویروله مال یې دې وانخیستو او قتل یې هم نه کړه نو بیا به کې جلا وطني ده د جلا وطنۍ 2 معنی دي یو معنی دا ده په دې آیات کې چې د دې دارالاسلام نه وباسي دویم معنی دا ده چې جیل ته واچوي د امام صاحب دا رایه ده نو دا دې ته ویلی کېږي حرابه قطع الطریق او ډاکه دغه سزا ده
د دې آیات شان نزول دا دی امام بخاری نقل کړی دی کتاب المحاربین چې د مدینې د څه کسان راغله د عوکل او د عرینه قبیلې وو هغوی چې مدینې ته راغله نو خېټې یې خراب شوې نبی علیہ السلام ورته وویل تاسو لاړ شئ بهر ته د مدینې نه او هلته د بیت المال اوښان دي د صدقې اوښان دي زما اوښان هم پکې ویل شته او تاسو لاړ شئ او د هغې شوده به وڅکئ او د هغې بول به وڅکئ پیشاب به یې وڅکئ نو دا کسان هلته لاړه نو دا اوښانو شودې څکه او د هغې پیشاب یې څکو نو ښه شو کله چې دا کسان ښه شو نو دیو راولګېده دغلته چې د نبي علیه السلام کومه شپنکۍ او راعي وو دوه کسان وو یو یې قتل کړو په ډېره ناشنا طریقه باندې اوبه یې موله نه ورکولې سترګو کې وله ګرمې سرې یې ورکړې او د نبي علیه السلام یسار نوم یې و یسار هغې قتل کړ او بل ملګری چې وتښتېدو داسې غره ته وختو لاندې مدینې ته اواز وکړو نبي علیه السلام داسې کسان روان کړه او دغه کسان چې وو دیو دا راعي مړ کړو او مرتدم شو او د نبي علیه السلام اوښان یې هم وتښتولو نبي علیه السلام داسې صحابه روان کړه د سهار په ټایم کې غرمې ته یې راورسولې ویې ویل حق شان سزا یې وله ورکړه کومه چې دیو د نبی علیہ السلام دې شپنکۍ له ورکړو ګرمې میخونه او سلایان یې راواغستې او د دیو په سترګو کې ورکړې او چغې یې والې به د خاوره باندې یې خولې لګولې چې اوبه راوړئ نبي علیه السلام ویله اوبه نه تاسو له اور پکار دی اور سترګې یې ترې راوایستې تږي او قتل یې کړه دې ته ویلی کېږي د محاربې سزا ځکه دیو هلته قتل هم کړی او مال یې هم تښتولی و چې کله مال هم وتښتی او قتل هم وکړي بیا یې سزا قتل دې حدیث کې یو دوه مسلې واوره یو مسله دا ده چې د اوښانو دا پی خو پاک دي او د اوښانو مجازي او پیشاب دا هم پاک دي په دې کې هم شفا ده امام ابو حنیفه رحمه الله او امام شافعي رحمه الله وایي چې د اوښانو پیشاب چې دی دا حرام دی او دا پاک نه دی بیا نبی علیہ السلام په حالت د مجبورۍ کې چې بل علاج نه نو بیا په دې سره به سړی علاج کولی شي ابو بکر رضی الله عنه بلال رضی الله عنه چې مدینې ته راله نو هغوی هم بیماران شو مدینې ته به چې خلک راله نو به خلکو باندې به تبې لګېږي نو مشرکانو به ویل دا صحابه چې مدینې ته لاړه دوی زموږ مقابله نشي کولی او دا به کمزوري شي د دې د وجې نه نبي علیه السلام ویل چې تاسو کله عمره کوئ او طواف کوئ د حج طواف او د عمرې طواف یې په اوله کې رمل کوئ داسې د اولې وهئ چې د خلکو ته پته ولګي چې دا کمزوري شوی دی رمل چې ورته ویلی کېږي په اولني 3 چکرو کې به سړی رمل کوي هغه طواف چې د هغې نه وروسته ته عمره کې یا حج کې عام طواف کې داسې نه نو په ابوبکر او بلال رضی الله عنه باندې هم دا بیماري راغله خو هغې ته نبي علیه السلام د مجاز او د پیشاب نه وویلی چې ویڅکئ دې کسانو ته یې ویلی او بل علاج به نه لیکن امام احمد رحمه الله وی او امام مالک رحمه الله وی چې د کوم شي غوښه خوړلی کېږي غوښه د هغه بول او د هغه پاک دي اوښ دی او پیزه ده د دې تش بول چې دی نو دا پاک دی چې غوښه یې پاکه ده نو دغه هم پاک دی که څوک استعمالولی شي دویم په دې حدیث باندې دا اعتراض دی چې نبي علیه السلام څنګه د خلکو مسله وکړه نبی علیہ السلام دې څنګه سترګې راوایستې نو امام شافعي رحمه الله وایي د قصاص معنی دا ده د قصاص چې سړي څنګه قتل کړی هغه شان قتل به ته کې قصاص برابروالي ته وایي که نه
نو چې سړي د چا نه سترګې ایستې وي ته به دې سترګې وباسې او بیا یې قتل کړی بیا به یې قتل کوې وایي د قصاص معنی دقه ده امام ابو حنیفه رحمه الله وایي د قصاص معنی برابرتیا ده په عدد کې یو کس یې وجلی و نو یو به وجلی چې دوی وجلو نو دوه به وجلی برابرتیا دې ته وایي او امام شافعي وایي برابرتیا دې ته وایي چې سړی چا څنګه وجلی ته بیا قشان وجلی صحیح خبره دا ده چې د دغه ټایم پورې د مسلح حکم نه و راغلی د چا مخ ورانول په دغه ټایم کې چې نبي علیه السلام د دې مخونه وران کړل د دې اجازت و وروسته بیا د هغې نه منع راغله آخري مسله په دې کې دا ده چې دا حکم حکومت نافظ کوي د خلکو سبق نه دی خلک دا کارونه شروع کړي دا د حکومت ذمہ داری ده چې کوم خلک ډاکي اچي هغې له داسې سخته سزا ورکړي چې امن قایم شي دا د حکومت کار دی د عوامو کار دی بله مسله پکې دا ده چې دا یو سیاسي حکم دی کوم خلک چې وایي په اسلام کې سیاست نشته په هغې باندې اعتراض دی چې دا سزا خو ما ورته نه شو ورکولی نه به حکمرانان ورکوي که نو دا خبره شو انما جزاء الذين يقينا بدل دا کسان يحاربون الله ورسوله چې جنگ کوي د الله او د رسول سره دا اصطلاح د قرآن ده څوک چې د مسلمانانو اجتماعي شي ته نقصان رسوي دا د الله او رسول سره جګړه او دې چې په مدینه کې اسلامي حکومت قایم شوی و یو سړی راځي د هغې نه بغاوت کوي او حملې پې کوي دقه د الله او رسول سره جګړه يحاربون الله ورسوله چې جګړه کوي د الله او د رسول سره اجتماعي شذونو ته نقصان رسوي ويسعون في الارض یو کوشش کوي په ځمکه کې فسادا د فساد چې هغه بې امني ده ان سزا یې ده د یقتلو چې دیو دې قتل کړی شي په ناشنا طریقه باندې دا یقتلو نه دی یقتلو یقتلو معنی دا ده چې په ناشنا طریقه او سخت ترینه سزا د قتل یې ورکړی شي او د یقتلو معنی خو دا چې قتل دی دا یقتلو ای یقتلو چې دیو دې په ناشنا او عبرتناکه طریقه باندې قتل کړی شي کله دیو قتل کړی او یصلبو یا دیو پانسی کړی شي چې قتل یې نه کړی او مال یې نه وستی او تقطع ایدیهم او یا دې کټ کړی شي لاسونه د دیو و ارجلهم او خپې د دیو من خلاف د جانب مخالفنا قتل یې نه دی کړی او صرف یې مال اخیستی دی نو ښی لاس او ګس خپل یې کټ شي رد و بدل چې ورته او ينبو من الارض یا دې وشړلی شي من الارض د ځمکې نه شړل جلا وطنیم ده او په جیل کې اچول دي چې کله یې صرف یرول کړي نه یې مال اخیستی دی او نه یې قتل کړی ذلك دا سزا چې لهم د دیو دپاره خزي ده رسوایي ده په دنیا په دنیا کې ولهم بالآخرة دیو د دیو دپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبې ویستله من قبل ان تقدروا علیهم مخکې د دې نه چې تاسو قادر شئ په هغې باندې تاسو مې قادر شولی او توبې ویسته نو بس ټیک دی بیا یې سزا نشته پردی حق به ورکوي او چې داسې پولیس یې ونیسي او بیا توبې وباسي بیا خو هر څوک توبې وباسي هغې توبې له بیا څه اعتبار نشته فاعلموا پوه شئ ان الله بېشکه الله چې دی غفور الرحیم هغه بخونکی او مهربان دی